کده چا په بدن کې څه بیماری د قرآن کریم تلاوت دې بار بار کوي لا علاج بیماری په الله پاک ټیک کوي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو سړی راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورته وی چې د الله رسول انی اشتکی صدری زما په دې سینه کې چې کوم دی درد دی او زما په دې سینه کې تکلیف دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل اقرأ القرآن یقول الله تعالی وشفاء لما فی الصدور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل چې ستا په سینه کې درد دی نو قرآن لولا ځکه چې الله تعالی فرمایي چې وشفاء لما فی الصدور دا قرآن کریم چې کوم دی دا شفا ده لما د هغه مرزونو د پاره فی الصدور چې پسینو کې دي. پسینو کې کمی بیماری دي که هغه بدنی بیماری ده او که هغه روحانی بیماری ده. پسینو کې چې کوم دی روحانی بیماری هم راځي د کفر او د شرک دا بیماری چې کوم دی دا روحانی بیماری ده. د دین او د اسلام نه نفرت دا روحانی بیماری ده. د علماء کرامو نه نفرت دا روحانی بیماری ده. او په دې سینه کې بدنی بیماری هم راځي. کله کله سړی ته د زړه بیماری ولګي الکه د زړه یو واله بند او د زړه دوه واله بند او د زړه دا واله بند او د زړه دا غټ واله بند. نو پسینو کې چې څه بیماری هم دي دا قرآن کریم د هغې دپاره شفا ده. بلکې قرآن کریم یوازې د سینو د بیماری دپاره نه بلکې د ټول بدن د بیمارو دپاره د هر قسم روحانی او جسمانی بیمارو دپاره په دې کې شفا ده. او بیا حدیث مبارک کې راځي فی فاتحة الكتاب شفاء من کل داء. په سورت فاتحه کې چې کوم دی شفا ده من کل داء د هرې بیماری نه د هرې بیماری دپاره په سورت فاتحه کې چې کوم دی شفا ده. مونږ ته خلک اکثر علماء کرام راته وظایف وښي او مونږ چې کوم دی وظایف کوو خوی فایده نه راکوي. عزتمند ما تعالی فایده ځکه نه راکوي چې زما او ستا ایمانونه هم کمزوري شوي دي. زما او ستا یقین کمزوری دی. ما او تا چې کوم دی د هغې څیز باندې دومره یقین نشته څومره یقین چې په د صحابه کرامو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وی د مجوسیانو په یو مجلس کې مجوسیانو ورته وی چې ته د اسلام د حقانیت خبره کې چې دا اسلام یو حق دین دی نو د اسلام په دې حقانیت باندې موږ ته څه نښه او څه دلیل وښایه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وی چې ماله د زهرو یو پیاله راوړی چې داسې زهر وي چې هغه سړی چې کوم دی وجني داسې زهر راله راوړی. یوې ورله په یو پیاله کې چې کوم دی زهر قاتل راوړل داسې خطرناک زهر چې هغې به بالکل سړی قتله او سړی به یې وجو. پیاله یې راوړله د زهرو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وی بسم الله الرحمن الرحیم وی او هغه پیاله زهر غونډ اوسکل. اوس مجوسیانو دا خیال دی چې دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه به اوس را پریوزي مړ بشي اوس به را پریوزي مړ بشي. ډېر وخت تیر شو الحمدلله حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دغسې چې کوم دی مضبوط او کلک هیڅ اثر پې چې کوم دی زهرو اونکو. دا د څه وجې نه دا د بسم الله الرحمن الرحیم د وجې نه او د هغې د یقین د وجې نه. اوس که مونږ او تاسو وایو چې لکه ما خو هم ډېره بسم الله ګانې ویلې دي ما خو هم سورت فاتحه بار بار ویلې ده ما خو هم دا وظایف کړي دي نو ما ته د ګورې په خپل ځان باندې تجربې نه کوسې نه چې ما ته هم زهر په سر راواړه وویسکو. دا تجربې دې په خپل ځان نه کوو ځکه چې زما ستا ایمان کمزوری دی. اول به ایمان چې کوم دی مضبوط کې د صحابه کرامو په شان ایمان به چې کوم دی دا ځان له پیدا کې نو بیا د زهرو پیاله راواخله او بسم الله الرحمن الرحیم پې ووایه بیا د تاله چې کوم دی نقصان درکړي. خو ایمان به د صحابه کرامو په شان ځان له جوړ کړي. زموږ ایمانونه کمزوري دي. یو روایت کې راځي یو صحابي فرمای چې
چې مونږ د عربو په یو قبیله باندې را تیرېدو نو هغې چې کوم دی مونږ ایثار کړو مونږ ته وی چې تاسو د پیغمبر علیه السلام د خوا نه تشریف راوړو نو که تاسو سره څه دوایي یا څه چې کوم دی علاج وي زموږ په دې قبیله کې یو سړی دی او هغه بالکل لیونی دی او داسې لیونی دی چې مونږ په زنځیرونو باندې تړلی دی نو که تاسو د هغه علاج کولی شئ نو زموږ د دې مریض علاج وکړئ وی ما ورته وی چې آو مونږ سره د دې علاج شته وی دا صحابي فرمای چې ما سورة فاتحه 3 ورځې په دغه مریض باندې لوستله چې کله به مې سورة فاتحه ختمه کړه په دې خوله کې به مې لاړې جمع کړې او په دې لیوني باندې به مې ورپوک والې په 3 ورځ دا لیونی بالکل جوړ شو داسې جوړ شو لکه چې دې د سره لیونی نه وي نو د سورة فاتحه د برکت الله پاک لیونی هم جوړ کړی دي د قرآن کریم په هر آیت کې ځان له شفا ده خو که مونږ او تاسو چې کوم دی په دې باندې عمل وکړو او زمونږ او ستاسو یقین ته دا خبره پرېوته چې الله پاک په دې کې شفا ایښودې ده نو د هر مرض دپاره پکې شفا ده قیصر روم د روم بادشاه چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وی خط راولېږو او ورته په خط کې ولیکل چې همیشه زما چې کوم دی په دې سر باندې درد وي نو که د دې دپاره ستاسو سره څه دوایي وي نو څه علاج وي نو زما دپاره چې کوم دی راولېږئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته یو ټوپۍ ور ولېږله ورته وی چې دا په سر باندې ږده هغه بادشاه چې په سر ټوپۍ کېښوده نو د سر درد به یې ټیکو چې کله به د سر نه ټوپۍ لرې کړه نو بیا به په سر باندې درد شروع شو هغه ډېر زیات حیران شو چې په دې ټوپۍ کې څه داسې کمال دی چې ټوپۍ په سر کېدم نو د سر درد مې ټیک شي چې ټوپۍ د سر نه لرې کړم بیا مې په سر درد شي نو هغه دا ټوپۍ اوس پړدله چې ویې کتل نو په دې ټوپۍ کې د کاغذ یو وړه پرزه پرته وه او په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي د هغې بسم الله الرحمن الرحیم د برکته الله پاک د هغه د سر دا درد به چې کوم دی ټیک کو چې کله به ټوپۍ د سر نه لرې کړه بسم الله الرحمن الرحیم به د سر نه اخوا شوه دا کلمه نو بیا به په سر درد شروع شو نو دی بسم الله کې هم دومره کمال دی خو ایمان به د صحابه کرامو په شان ځان له جوړ کړي زموږ ایمانونه کمزوري دي ایمانونه مو ځکه کمزوري دي چې په قرآن او حدیث باندې زما ستا یقین نشته که علما کرام راته د قرآن او د حدیث خبره کوي نو زما ستا د علما کرام په خبره هم یقین نشته ځکه چې د علما